د رشکۍ خبر به سره شیر کوو. موږ نن دې طرف ته تللي وو، په دې کې موږ د نهار خان، دا د پرویز خان د دی پلار سره او د پرویز خان د پلار د دی د ابا و اجداد دوستانه ده. نو د اسحاق خټک نن هلته جلسه وه او په ټول بازار کې جنډې ولګولې، پرچم لګو، مهم شو، ریلی وشوه. دې باره کې بس فی بھائی رشک چې ته نو دی کې څنګه تاسو نهار حاجي نهار چې دی دا د والد صاحب چې وو افسر خان نامه یې هغه پاکستان پیپل پارټۍ سره ډېر نظریاتي وابستګي وه. جنرال بابر دی رهایشګاه ته راغلی و، بیا پرویز خټک راغلی و. پرویز خټک سره د پلار ډېر درینه مراسم وو، هماغه درینه مراسم چې وو نو څنګه نهار دی هغه ویل هماغه ملګرتیا لاس پرویز خان ته ورکړو خپل والد صاحب وفات کېدو نه بعد. هماغه چې کوم لاس یې ملګرتیا ورکړه نهار خان اوس پورې پرویز خټک سره د رفاقت را روان دی. 40 سال دی د سیاست وشو پرویز خان، دغه شان دی 35 سال چې وشو دغه شان نهار خان دی پرویز خټک سره لمن نیولي او د سره په ملګرتیا کې را روان دی. او نهار چې دی د رشک ډېر مضبوط سیاسي قداور شخصیت دی. د رشک ناظم هم پاتې شوی دی او اوس چې دی جنرال نشست باندې په کې چې کوم انتخابي نښه ده په یې باندې هلته جنرال نشست نه ویلیج کونسل رشکۍ نه ولاړ دی. نن هغه ډېر لوی پاور شو وکړه او هغه پاور شو چې وه نو ته دی کوم دیره وه ټوله ډک وه، بهر هم خلک ولاړ وو او هغې کې وایي چې په رشک کې دی کورونو باندې پرچم کشای مهم وچلول وو. په بازار کې کوم چې په اسحاق خټک چې کوم راتلو نو ټول بازار لارې ډک کړي وو او ټولې طریقې صاحب جنډې لګولې وي او ډېر لوی پاور شو دی په دې کې دا کوو. او نهار چې دی هغه دا وینا وکړه، میډیا سره هم خبرو کې، په سټیج باندې هم خبرو کې چې رشکه کې چې دی موږ الیکشن ګټلی دی، صرف فرضي او کاروایي پاتې ده. چونکې هغه تحریک صاحب سره هغه تعلق دی، په اسحاق خټک حمایت هم کوي نو هغه خپل لحاظ سره هغې خپل یو دعوه کوي. دا به دی سبا ثابتوي چې د رشکه کې یا ګردنوا کوم علاقې دي هغې کې دی اسحاق خټک دی لیډ ورکوي. خو یو بھرپور پاور شو چې وایي رشکه کې نهار خان په رهایشګاه کې تحریک انصاف کم ورکر دي، جیالې دي، سپورټر دي، هغې یو پاور شو وښوله. ګرانو کتونکو د نوښار تحصیل کې